کم ځای چې د زړه تنګېږي پوه شه او ته د صحیح عقیدې والی د خپلو سلفو اسلافو سره د عقیدت وي په خراب ځای کې به ستا زړه هلته تنګېږي مطمئن کېږي به نه که 100 ځله درته څوک ووایي نو ته به تنګېږي بس هلته د پته نه لګي ما دا څنګه چل دی یاره چې یقین وکړئ ما تر دې پورې سوچ وکړو چې ما چېرته اودس کې مې مسه هېره شوې ده که ولې مې داسې دا طبیعت باندې قبض دی چې دا ولې د ما په طبیعت داسې باندې کله د بنده وایي که نه چې مسه مې کړي یو که نه زموږ سره پټکو دا مسله ده نو چې یاره وار وکړه نو زه بیا داسې وګورم چې دا دی لوندې وم نه پټکې مې داسې کړی دی ایر خو جدا شی خو شک خو نه دی په کار ما یاره د ما نه چېرته مسه هېره شوې ده او نو دا ذکر راله دا ناست هم خوند نه راکوي مونځ ته مې هم پوره دغه بس ما ته یو کس هغې خوا کې ناست و حاجیان خو ټول په احرام کې وي نو ما ته یې وی که چېرې ته بل ځای مونځ وکړې نو ښه به اوس زه بیا هم نه پوهېږم نو ما وی چې ما یاره دا برادر ملګري ځای نو ما کوئی بات نہیں میں وہاں وی نہیں ہم اهل تشیع ہے وی موږ شیعه یو نو تاسو موږ سره مونځ مه کوئ ما وی الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله ما ته خو په دې وایي چې تاسو مونځ موږ سره نه کېږي خو دې کې تا دا خبره هم ماته وکړه چې تاسو په حقه یې موږ په ناحقه یو نو دلته مونځ مه کوو حق او باطل کې فرق آسان دی تاسو ماته وایي جومات ته چې څوک راشي نو تاسو ورته دا ویلي دي چې ته کوم عقیدې سره موږ سره مونځ مه کوو هسې نه چې زموږ عقیده دي موږ وچاوته فرق باطله به درته خامخا وایي که دلته مونځ نه کوې ځکه موږ پلانکی مسلک دی موږ چاته ویلي دي نو صحیح مونږه شو که مینا کې یو ځل چې دی نو دکه شان خیمې وي الله چې څوک بوتلي دي او که څوک یې نه دي بوتلي الله دې مونږ تاسو ټول بار بار بولي نو داسې خیمې نو دوره خیمه وه او زمونږ هغې ته وردن نه شو مونځ ټایم و نو د سهار مونځ لا مونځ ته وخت و نو مونږ په صفونو کې کېنه خو یاره یقین وکړئ تاسو به وایئ چې دی څه وی د دې عقیدې اثر چې دی که نه دا په دې بنده باندې ومي د ده په ماحول باندې زمونږ امام چېرته چاته ویلي دي رستو چې زه دیوبندي یم راپسې مونځ مه کوئ یا زه اهل سنت والجماعت یم ګوره که نور عقیدې والی رستو یول خو د هغې خیال ساتو هلکه راشه دا خو ښه ده بس چې تاسو راغلي مونږ خو یو ټول مؤمنان مسلمانان یو نو چې ته ځان زمانه جدا ګڼې نو پوه شه چې ما تا کې څه چل دی ما کې څه چل نشته زه خو ذات تا جدا نه ګڼم نو د سلفو لار دی الله زمونږ ستاسو نصیب کړي حضرت مولانا مقصد علي شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه د ډېر لوړ خاندان او د ډېر لوړ نسبت حامل عالم دی خپل خاندانی وجاهت او خپل خاندانی شرافت او نجابت او نجیب الطرفین او سعادت او د ډېرو لویو خلکو کشران نو الله دې د دوی ټول خاندان له ډېر لوی خیر ورکړي او الله دې دا مدرسه آباده ولري د نسبت نور چې چا سره راشي دی بس هر ځای به دی ځلیږي لکه د مونږ د مدرسو نه چې علما فضلا هغوی وځي نو هغوی چې چېرته ځي نو الله تعالی به ورته په مخه رڼا خوروي او ورمخه باندې به ورته رڼا کوي تیارې به لرې کېږي مصائب شو مشکلات شو نو دا خو به راشي او راشي پکې الله دې نه راولي خو چې راشي نو د هغه مشکلات مصائب به تیر شي دی به د هغې نه پورې وځي او رڼا به پرې راشي زمونږ د مشرانو یو قول دا هم دی چې مصائب میں مت ڈرنا مصائب اور مشکلات میں مت ڈرنا کیوں کیونکہ ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں مصائب و مشکلاتو کې یریږئ مه ځکه ستوري خو په تیاره کې ځلیږي تاسو ستوري وینئ چې رڼا ده نو په راحته کې خو به هر څوک د دین خدمت وکړي زمونږ مشرانو په مشکلاتو کې د دین خدمت کړی دی الحمدلله